بسم الله الرحمن الرحيم. دارنګه یو حدیث مبارک کې راځي، دا روایت علامه بهقي رحم الله نقل کړی دی. وې د یو سړي په وخت کې ماشه نه وته، وخت کې څنګه نه وته و ماشه، وخت ماشه نه وته نو چې وخت ماشه نه روزي نو خو بیا سړي د دماغ راکړي کنه، نو ته په ډېر تکلیف کې خدای وسو وکما سو کوم دا څه په مصیبت کې پرې وته. دا خبر حسن بصری رحمه الله ته ورسېدو. دا لوی شان تابعی دی، تابعی چاته ولې شي چې صحابه کرام یې دي. نو حسن بصری رحمه الله ته دا خبر ورسېده چې د پلان کې سړي وخت تماشه نه وته او په ډېر تکلیف کې دی، په ډېر مصیبت کې سر دی. نو حسن بصری رحمه الله دا سړی راوغوښته، وی تراشه پتا ته څه تکلیف دی؟ وی حضرت وخت ماشه نه وته د ډېر زیات په تکلیف کې تیمه. نو حسن بصری رحمه الله ورته فرمایل، وی ته د علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ دعا ولې نه وایي؟ علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی، وی چې کوم دعا غوړي واغه ته ولې نه وایي چې الله تبارک وتعالى د دې مصیبت نه تا خلاصون درکړي؟ هغه سړي ورته وی حضرت کومه دعا ده ما ته خو نه معلومه. نو حسن بصری رضی الله تعالی حسن بصری رحمه الله ورته فرمایل، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه او انس رضی الله تعالی عنہ په یو جهاد کې روانو، په یو غزا کې، او زمون امیر چې نو علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ او من عمر رضی الله تعالی عنہ ولګرو چې خیبر تلار شه پلان کې علاقه تلار شه دا جهاد وکړي. عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت او موږ هغه د جهاد لګولو چې تاسو پلان کې ځای تلار شي. موږ روانو په یو ځنګل خوشو بیابانونو باندې ورلو، چې ورلو خوش بیابان دی، غیا نشتا او بنشتا، د خوراک څه شي نشته دی. مونږ د تند نه ډیر زیات خراب شو، کوم اسونه او خان چې را سره هغه د تند نه خراب شو، په ځنګل ورلو وبشته دینا، چې حالت خو ډیر زیات خراب شو کنه. نو علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ ته کسانو شکایت وکړو چې حضرت تاسو د لخر امیر یې، لخر په ډیر سخت مصیبت کې ګیر دی، د تند نه راتلو کې ساروی مري او انسانانو مري، څه چل وکړه کنه. علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ د اسن راکوشو او 2 رکعات نفل وکړو. 2 رکعات نفل وکړو، 2 رکعات نفل، او چې 2 رکعات نفل وکړه کنه بیا اسمان ته داسې برو ک تعالی سونه اوچت کړو، او دا سلور الفاظ وی، دا سلور ټکی ویل، صرف سلور ټکی. کم یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، دا سلور ټکی صرف ویل. علا ابن حضرمی رضی الله تعالی صرف دا سلور ټکی ویل. کم یا حلیم په ح سره، یا حلیم، یا علیم په عین سره بغیر د ټکی نه چې کوم عین، یا علیم او یا علی. علی نه مراد، علی رضی الله تعالی مراد نه دی، علی د الله تبارک وتعالى صفت ده، یا علی. او سلورم دا وی چې یا عظیم، یا عظیم. دا سلور الفاظ اویلو او بیا د الله تبارک وتعالى نو دعا وکړه چې الله په موږ باندې باران راکې کا. ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی قسم می دی په هغه ذات باندې چې د چا په قبضه کې زما روح ته، وی د علا ابن حضرمی رضی الله تعالی لاس نوخ کته شو چې الله باران راکې کو. دا لاس نه په دعا باندې او په دعا باندې چې الله تبارک وتعالى په شلک باران راکې کو، باران راکې کو. وی مونږ ته لوخي هم ټکړلو او په خپل هم وبوستلی او ټول ساوي خو پکې مو بکړو، د وبو چې څه کمه وغه پوره شو. وی روانو مخ کې تلو بس مخې له دریاب راغی، چې مخې له دریاب راغی خوشې زیده کشته شته نه وسو ولو څنګه کو واپس کېږو. عمر رضی الله تعالی حکم کړ کو په هر حالت دغه ځای ته ځان رسوي جهاد لا. اوس د امیر المؤمنین حکم دار چې دغه ځای ته تاسو رسوي جهاد لا. اوس کشته شته نه مخې له دریاب راغی څنګه لاړ شو؟ بیا کسانو شکایت وکړه علا ابن حضرمی رضی الله تعالی عنہ څخه د امیر صفه سالارو، امیر وو د لشکر، امیر او لخ مشرو، کومندانو، کمانډرو. بیا ورته کسانو شکایت وکړه چې حضرت وسه وکړو. بیا د اسن راکوشو او بیا 2 رکعات نفل وکړو، او چې 2 رکعات نفل وکړو بیا لاس اوچت کړو، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم. دا څلور ټکی بیا ویلو.
او بیا دعا وکړه او بیا لخر ته چې شابه ورځي په لخ دغه باندې وردانګي په دریاب وردانګي په خپل ته مخ شو. ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی قسم په الله سلور زره کسانو سور کسانو په لخر کې سلور زره کسانو او په دې دریاب وردانګل او په الله په ذات مې د قسم کو د اوخانو او د اسونو د انسانانو د خپې قدر لمدي شي په دریاب کې دغه کشان په دریاب ورول بغیر د کشته نه هغه په پوري وته اسونه په پوري وته ټول په پوري وته صرف دا سلور ټکی وایل. علماء لیکلي دي وی په دې کې اسم اعظم موجود دی. دې ټکو کې څه موجود دی؟ اسم اعظم پکې موجود دی. یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم وی په دې کې اسم اعظم موجود دی. وی د مرګ غونته مصیبت در باندې راغی دومره لوړې مصیبتونه در باندې رااله چې ملا در لماتې ملا برداشت نشي کولی. وی دا سلور ټکی وایو د دین ورستو دعا وغواړه الله به درنه ټول مصیبتونه لري. دې کې اسم اعظم موجود دی.